د موعدت منی الله رب العزت په کل شي دویلس میاشتې الله رب العزت د بندګانو ته جوړې کړي دي چې په هغه دویلس میاشتې شي څلوېښت میاشتې حرمت والا میاشتې دي. په هغه څلوېښت میاشتې شي یوه میاشت د محرم دو. دا محرم میاشت دا ډیره د برکت میاشتو، د عظمت میاشتو، د تقدس میاشتو، د عزت میاشتو په نره میاشت شي. دغه عزت چې الله رب العزت د میاشتې ته ورکړی ده دا یې دې وجې نه ده ورکړی چې په دغه شی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت شوی ده. د موعدت منې دغه میاشتې د پیغمبر علیه صلات وسلام نه مخکې هم دا د حرمت میاشت وي او په دا میاشت یوه ورځ ده چې ته یوم عاشورا وایي چې هغه لسم د محرم هغه یوه داسې ورځ ده چې دا ورځ د پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله په دې باندې د رمضان روژې فرض نه وي، رمضان د روژې نه مخکې اول روژه چې فرض وه د لسم د محرم دا په پیغمبر علیه صلات وسلام په امت باندې فرض وه. نو چې کله رمضان روژې فرض شوې بیا میاشتو په امت باندې دغه روژه اول فرض وه خو چې کله د رمضان دېرش روژې راغلې بیا دغې ورځې یوم عاشورا لسم د محرم او فرضیت ختم شو، سنت ولی مستحب ولی پوتې شو، په میاشتو باندې رمضان روژې فرض دي. او پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلی دي چې د رمضان د روژې نه بعده په ټول شي لوی عزت، لوی د برکت والا، لوی د ثوابه والا په دغې روژې نه بله اوچته روژه نشته چې کومه یوم عاشورا روژه ده لسم د محرم والا. دا پیغمبر علیه صلات وسلام میشته فرمایلی دي چې په ټول روژې شي د رمضان نه بعده اوچت ثواب اجر والا هغه لسم د محرم روژه ده. نو د موعدت منې پیغمبر علیه صلات وسلام دا روژه نیوله، صحابه کرام یې نیوله. چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام مکې نه لړو مدینې منورې ته، په مدینه منوره شي هغه ځای کې یهود ولیدل چې هغه دا روژه نیوله. پیغمبر علیه صلات وسلام پوښتنه ورنه وکړه چې ای یهودې، ای اهل کتابې، تاسې دا روژه ولې نیسئ؟ بیا دی دا خبره ورته وکړه چې یا رسول الله موږ ځکه د روژه نیسي چې موږ نه مخکې د موږ پیغمبر حضرت موسی علیه صلات وسلام ته الله پاک د فرعون او د فرعون قوم نه الله پاک نجات ورکړی و، ځکه موږ د روژه نیسي. بیا پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي چې په تاسو نه خو موږ ډېر حق لري چې دا روژه موږ ونیسي او موږ دا روژه نیسي. خو پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته وویل چې او صحابه کرامې که آینده کل زه ژوندی وم زه به یوه روژه نه زه به دوې روژې نیسم، یا به زه نام د محرم مخکې یوه روژه ورته نیسم یا وروسته یوه لسم د محرم به ورته نیسم، دوې ورځې به نیسم، نام لسم یا لسم یوه لسم، ځکه چې د یهودو سره موږ مشابهت رونیسي. پیغمبر علیه صلات وسلام په نیکې چارې شه د یهودو مخالفت کړی ده او نن موږ د یهودو متابعت کی، نن د هغې موږ چارې لیارې هغې نقش قدم نو چې کوم عادت آکو نن موږ اختیاروي.
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پرېږي نیولی شي هغې سره مخالفت کړی ده خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بکی پتې نشو په دنیا شي دنیا نه سفر وکړو خو دا خبره کړې ده که چېرې زه ژوندی وه زه به دوې ورځې نسه یا به مخ شوې ته نسه یا به یوه ورځ ته نسه نو د مو عزتمنې دا رژې راونې دي نن څلورم ده که پنځم محرم ده لسم د محرم دن یې 16-17 تاریخ باندې اردریمي نو د میشتو پاکستان په دا ورځ باندې چټي یادو او میشتو ستا الله پاک د مکارو کړي دو چې میشتو زنا ته ووایي په کې ریشه وکي او اینا بعد په خپله باندې میش د اراده وکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د ګاردي کول ګناهونه الله معاف کوي او بیا پیغمبر اسلام فرمایي چې د رمضان نه بعد او چاته رژه ثواب په دې نه بل ثواب نشته چې کیم د دوې ورځې رژه دو خو یوه به نه نسې که یوه دې ونیوله دغه د یهودي سره نصاراوي سره مشابهت ده دوې به نسې یوه به مخ شوې ته نسې نام لسم یا لسم یو لسم یا 16 تاریخه ورسره 17 قدا نه و بیا 17-18 تاریخ باندې میش درجه ونسی چې میش نه پوتې نشي ډېر د ثوابه والا خبره دو چې دا میش نه پوتې نشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت باندې اول فرض وه ورسته فرضیت ختم شو سنت ولا پوتې ده نو دې وجه نه مې د په چار د عادو چې میش د محرم میاشت شي او دا میاشت دا اول نه الله پاک متي کړی و او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبره وته وکړه چې دا تاسو دی وجنه کوي چې موسی علیه الصلاۃ والسلام نه الله پاک دا د فرعون نه آزاد کړی وو وی چې مجمع کی خو صحابه کرام ته وی چې مج به ایوانه مج به دونسی دای د ایوانه سي چې مج د مخالفت سره روشي چې دای غا متابعت رونشي نو الله د مشته د عمل توفیق نصیب کو یا الله مج ګونه نه معاف کی ټول امت مسلمان ګونه نه معاف کی حاضر مجمع سي الله چا څه قسم حاجت نوي یا الله په شر دروسی پیرا کې چا څه قسم مشکلات یا الله په خوشي باندې بدل کی یا الله د مش په ملک شي په د علاقہ شي امن وروړي یا الله امن قائم دیم یا الله وګرځوي مجاهدین عالم الاسلام ټول ته فتح و نصیب کی او یا الله مشتول د ظالمونه ظلم نه وسوتي یا الله مش په خپل ظالمون خدا پاک ما کی او میز شیطانات نه د غیبت نه شیمات بختان د ټول ګناه نه خدا پاک مش وسوتي یا الله په کوم ګناه دی مش نه ولي یا الله ګناه مشته معاف کی او یا الله خدای پاک میج د علاقہ د امن ز خدای پاک علاقہ وګرځوي یا الله بدمنی ختم کی او یا الله خدای ته میج ناروزی شي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خپل امت پورا سمره د خیر د غونو غشتل دي یا الله میج ته پیرا ایسا نصیب کی چې د کیم شر نه کیم فتنه نه پانا غشت یا الله میج ته پانا نصیب کی الحمدللہ رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।